أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. پس سورة الفاتحه کې انسان د الله پاک نه دا دعا غوښته، اهدنا الصراط المستقیم، چې کوم هدایت زمونږ د ژوند مقصد دی هغه نیغه لاره مونږ ته وښیي، په هغه نیغه لاره باندې مونږ روان کې او زمونږ ژوند په هغې باندې تیر شي. په سورة البقره کې الله تبارک وتعالی وفرمایل چې ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا کتاب دا قرآن مجید هغه هدایت ته چې کوم انسان ته د هغه د ژوند طریقه کوم الله مقرر کړې ده هغه ورته ښیي. مؤمنان د دین نفعلی هدل للمتقین، او کافران منافقان داغو ذکر وشو چې هغه ایمان په نه راوړي، داغو د پاره د سخت عذابونو ذکر وشو. بیا الله پاک عام انسانانو ته د توحید دعوت ورکو چې یا ایها الناس اعبدوا، ټولو انسانانو ته دعوت ورکړل شو چې صرف د الله عبادت کوئ، داغه توحید ومنئ. او دا قرآن په محمد صلی الله علیه وسلم باندې کوم نازل شوی دی دا د الله پاک د طرف نه نازل شوی دی، په دې باندې ایمان راوړئ. د هغې نه وروسته بیا د آدم علیه السلام د پیدایش ذکر وشو چې د انسان د پیدا کېدو بنیادی مقصد هغه د الله تبارک وتعالی د حکم مطابق ژوند تیرول دی، خلافت دی. انسان په دنیا کې د امتحان د پاره پیدا شوی دی. امتحان دا دی چې د الله تبارک وتعالی احکامات دي په ژوند کې. الله پاک ګوري چې انسان ته اختیار ورکړی دی چې څوک چې دی نو هغه د هدایت تابعداري کوي او څوک چې هغه انکار کوي. لکه څنګه د دین د مخکینی آیات پاغي کې هم الله تبارک وتعالی دغه چې وفرمایل چې اهبطوا منها جميعا فإما یأتینکم منی هدی. د انسان د ژوند دغه مقصد بیا ذکر کو چې دنیا ته کوز شي، او دنیا ته د کوزېدو ځمکې ته د تللو مقصد دا دی چې د الله پاک د طرف نه به تاسو ته یو هدایت راځي. څوک فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، چې څوک د هدایت تابعداري کوي او کامیابی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. او کم خلق چې هغه د دې هدایت تابعداري نه کوي، د خپل خوښې ژوند تیروي، هغه به ناکام وي. اوس په دې آیاتونو کې خاص بنی اسرائیلو ته خطاب دی. بنی اسرائیلو ته اوس دعوت ورکوي. بنی اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولاد ته وایي چې په هغې کې ټول یهودیان او بعضې عیسایان په هغې کې شامل دي. د یعقوب علیه السلام اولاد د اسرائیل، دا د یعقوب علیه السلام دویم نوم دی. او د اسرائیل معنی ده، اسرا معنی بنده، او ایل په عبرانی ژبه کې الله پاک ته وایي، یعنی د الله بنده. په عربی کې ترجمه شو عبدالله. د یعقوب علیه السلام دا نوم ذکر کو. په دې کې هم دې خبرې ته اشاره وکړله چې ګوره ستاسو نکاح یعقوب علیه السلام هغه د عبدالله د الله بنده، د الله بندگی کوله، نو د خپل نیکه په شان تاسو هم د الله پاک بندگی کوئ. یهودیان چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو، یهودیان او اهل کتاب دی په مدینه کې اوسېدل. د دوی اکثریت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان را نه وړل. حالانکه په تورات کې د دین دا وعده اغوستلی شوی وه چې کوم رسول آخري پیغمبر راځي دغه صفتونه دغه علامتونه ذکر شوي او دی دغه پیغمبر پیژندلو. لیکن د دې د یهودو د علماو د پیرانو چې دغه مشري وه
هغه د قوم او د خلکو لیډرانو د هغې په وجه باندې د هغې دنیاوي مفاداتو، نو هغې سره د خپل دنیاوي مفاداتو او د خپل مشرۍ لیډرۍ او د خپل د دنیا د عزت خطره پیدا شوه. که چېرته موږ په دې نبي باندې ایمان راوړو نو زموږ دا لیډري مشري دا خو به ختمه شي. د دنیا د محبت په وجه باندې، د ضد او تعصب په وجه باندې هغوی انکار وکړو، او د دې اهلی کتابو د کفر په وجه باندې نور د عربو عام خلک هغه متاثره شول. د هغو دا خیال و چې دا خو په اهلی کتاب دي، دی علما دي، دی پوهه دي، دی چې دی نو تورات لولي، نو چې دی ایمان نه راوړي نو دا پیغمبر به گویا په رښتیا باندې حق پیغمبر نه وي. د نورو خلکو هغوی به هم دې ته کتل او د دې اقتدا او تابعداري او پیروي کوله. نو دې وجې نه خاص الله تبارک وتعالی بني اسرائیلو ته په دې آیاتونو کې خطاب وکړو او ډېر په تفصیل سره د بني اسرائیلو د دې دعوت ذکر دی. تقریبا په 83 آیاتونو کې چې دا 40م آیات دی او تر 103 آیاتونو پورې چې دی نو هغه د دې د ذکر تذکره چې دی نو هغه چلیږي. نو الله تبارک وتعالی په دې کې په بني اسرائیلو باندې خپل انعامات هم ذکر کوي چې الله تبارک وتعالی په بني اسرائیلو باندې کم نعمتونه کړي دي چې د فرعون نه دې ته نجات ورکړی دی، دې کې څومره پیغمبران چې دی نو هغه پیدا کړي دي او دې ته چې دی نو هغه الله تبارک وتعالی په دنیا کې کم عزت ورکړی او په میدان تیه کې انزلنا علیکم المن والسلوى او په هغه ځای کې 12 چینې د اوبو انتظاماتو ته الله پاک دا خپل نعمتونه هم ذکر کوي چې انسان چې دی نو هغه د الله تبارک وتعالی د نعمتونو نه وشرمېږي او دا سوچ کوي چې الله پاک په موږ باندې دومره انعام او احسان کړی دی نو موږ په کار ده چې د الله پاک بندګي کوو. ورسره چې دی نو هغه د دې بدعملیانې هم ذکر کیږي او په دې باندې چې د دې د بدعملیانو په وجه کم د الله تبارک وتعالی عذابونه نازل شوي دي د هغې هم پکې تذکره موجوده ده چې کم نور خلک دي هغه هم چې کم د دې نه متاثره کیږي نو هغو ته هم دا خبره ښکاره شي چې دا دومره د دې خبرې قابل او لایق خلک نه دی چې د دې اقتدا او پیروي وشي. دی خو د دې نه مخکې هم ډېرې بدعملیانې کړي دي، ډېر پیغمبران چې دی نو هغې قتل کړي دي او کله به چې دی موسی علیه السلام تنګوه هغه ته به وی چې ارین الله جهره، الله پاک چې دی نو هغه موږ ته چې بالکل ښکاره مخامخ وښایه نو هله به منو. کله به وی سمینا و عصینا موږ واورېده خو منو نه، او کله وی موسی علیه السلام ته وی چې موږ ته چې دی نو هغه د سخی چې دی هغه زمونږ اله او معبود لکه څنګه چې نور خلک د سخي او د غوا عبادت کوي دغسې زمونږ دپاره چې دی نو هغه د سخی چې دی د غوا بچی هغه چې دی نو هغه جوړ کا او دی بیا هغه سامري ولا جوړ کو دی د هغې عبادت او شرک وکړو او الله تبارک وتعالی د دې د بدعملو په وجه باندې او په تورات کې ته تحریف کولو ذکر چې تحریف به کو تبدیلی به کوله په هغې کې الله پاک د دې نه چې دی نو هغه شادوګان جوړ کړل، خنزیران جوړ کړل او رجزا من السما د اسمان د طرف نه الله تبارک وتعالی په دې باندې عذاب او نازل کو. دا د دې دپاره الله تبارک وتعالی د دې هغه عیوب د دې هغه نافرمانیانې او بدعملیانې هم ذکر کوي د دې په مشرانو کې په مخکې تېره شوو کې چې دی د دې خبرې لایق نه دی چې د دې نه انسان متاثره شي چې دی به ایمان راوړي نو بس مونږ به راوړو، که دی نه راوړي نو بس دی چې دی نو هغه معیار دی د حق دپاره. نو الله تبارک وتعالی په دې آیاتونو کې د بني اسرائیل ته خطاب کوي او فرمایي یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل یعنی د یعقوب علیہ السلام اولادا اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد کړئ نعمت زما هغه چې ما انعام کړی دی په تاسو باندې. الله تبارک وتعالی چې کوم نعمتونه په تاسو باندې چې دی نو هغه کړي دي هغه نعمتونه یاد کړئ
او داغه نعمتونو یادولو او داغه شکر ادا کوي او داغه نعمتونو په وجه باندې چې داغه نعمتونو تقاضا دادا چې تاسو د الله تبارک وتعالى بندگی او فرمانبرداری وکړئ. واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم. الله پاک فرمایي چې تاسو چې دینو هغه زما او تاسو چې کوم وعده شوی ده، تاسو یو وعده چې زما سره کړی ده، ما تاسو سره وعده کړی ده، نو تاسو زما وعده پوره کړئ، زه به تاسو وعده پوره کوم. واوفوا بعهدي او پوره کوي وعده زما، اوفي بعهدكم نو پوره بکړم زه وعده تاسو سره. الله تبارک وتعالى چې کوم د سره په تورات کې وعده کړی و د آخري پیغمبر باندې د ایمان راوړلو، او دغه شی د الله پاک د بندگی، د الله پاک د توحید وعده، د الله تبارک وتعالى د احکاماتو پوره کولو وعده چې په سورۃ المائده کې هم دغه ذکر موجود دی. الله تبارک وتعالى فرمایي ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل. الله پاک دغه یو پخه مضبوطه وعده غستی و. وبعثنا منهم 12 نقيبا. او دول سرداران هغه په دې باندې ذمہ دار جوړ کړي وو چې هغه به د دې خیال ساتي. الله پاک ور سره دا وعده کړی او قال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزکاه وامنتم برسلي. الله پاک ورته ویلو که چېرې تاسو چې دینو هغه زما سره دا وعده پوره کړه، منځونه مو قایمول، زکات مو ادا کوو، وامنتم زما پر رسولانو باندې ایمان راوړلو، عذرتموهم او داغو مدد داغو عزت مو کو، واقرضتم الله قرضا حسنا او د الله په لاره کې مو مال خرج کوو. چې لکه څنګه انسان چاله قرض ورکړي نو هغه دا توقع کوي چې واپس به ماته میلاویږي. دا چې د الله په لاره کې مال خرج کول دا لګویا کې الله پاک له قرض ورکول دي، ځکه چې الله تبارک وتعالى واپس دی انسان ته د هغې چې دی نو هغه څو چنده بدله ورکوي. نو په دې کې و آمنتم برسلي، په رسولانو ټولو رسولانو باندې او خاص کر دا پیغمبر چې کوم آخري پیغمبر دی د چې دی نو خصوصي ذکر په تورات کې موجودو چې په دې باندې به ایمان راوړئ. نو بیا د الله پاک چې کوم وعده و د دې سره هغه دا ولو کفرن عنکم سیئاتکم ولو ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار، چې الله پاک بس تاسو ګناهونه معاف کړي او تاسو الله تبارک وتعالى په داسې جنتونو کې داسې باغونو ته داخل کی چې داغې نه لاندې به نهرونه بهیږي. دا د الله تبارک وتعالى وعده وه. نو الله پاک وایي چې تاسو چې دی نو هغه کومه وعده زما سره ده هغه تاسو پوره کوئ، زما په پیغمبر ایمان راوړئ او د ما د احکاماتو تابعداري وکړئ، زما توحید ومنئ. نو زه به ستاسو سره چې زما کومه وعده ده چې ستاسو ګناهونه معاف کوم، تاسو جنت ته داخل کوم، زه به هغه وعده پوره کوم. و ایایا فرحبون، او خاص زمانه ویریږئ. دا چې د خلکو د نه دا یره پیدا شوله که چېرته موږ په دې پیغمبر باندې ایمان راوړو نو دا خلک به زموږ مخالفت شروع کړي، یا د خلکو نه چې کوم زموږ مفادات دي هغه مفادات به بیا موږ ته نه میلاویږي. نو د خلکو نه یره دا ستاسو د ایمان د پاره چې دی نو هغه رکاوټ او معنی جوړیږي. یره خو صرف د الله پاک نه وکړئ، د الله تبارک وتعالى کوم حکم دی هغه پوره کوي. الله پاک ناراضه وي او نور خلق راضي خوشاله وي هغه تاسو ته فائدہ نشي در رسولای، نفع نشي در رسولای. که الله پاک تاسو ته نقصان در رسوي، او که الله پاک تاسو نه راضي وي نور خلق چې دی هغه خوشاله وي کنه خوشاله. تاسو د الله پاک نو یریږئ، د الله پاک د رضا کولو فکر وکړئ. او فرمایلی و آمنو بما انزلت مصدقا لما معكم، او ایمان راوړئ په هغه کتاب باندې چې نازل کړی دی ما، یعنی کم قرآن مجید چې هغه په دې پیغمبر باندې الله پاک نازل کړی دی. الله پاک وایي دا ما نازل کړی دی، تاسو په ایمان راوړئ. مصدقا لما معكم، او دا خو تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې کم ستاسو سره دي. ستاسو سره چې کم تورات دی، انجیل دی، د هغې کې چې کم توحید، په هغې کې چې کم د قیامت ذکر، د جنت او د دوزخ او کم عقیدې او کم اصول بیان شوي دي، هغه اصول ټول په دې کې هم موجود دي، د هغې نه خلاف نه دی.
پاغي کې چې کوم د آخري پیغمبر نعت او داغه علامات او صفات ذکر شوی دي هغه پیغمبر داغه ایمان طرف ته دعوت پدې کې موجود دي. نو تاسو سره چې کوم کتابونه دي داغه تصدیق کوونکې دي، داغه خلاف نه دي. ولا تکونوا اول کافر به، او مکه اول انکار کوونکی پدې باندې. یعنی تاسو کله دین چې دینو هغه انکار وکړي نو ډیر خلک په تاسو پسې شاته شته دي چې اول انکار ته چې دی او کفر ته چې دی نو تاسو مسابقت وکړئ، سبقت وکړئ، اول کافر شئ. نو کم خلک چې هغه بیا تاسو ته ګوري او تاسو پیروي کوي او تاسو په وجه باندې چې دی نو هغه هم کفر او انکار کوي نو داغه ګناه کې به تاسو هم شریکي. لکه څنګه چې په حدیث شریف کې راځي چې څوک یو ښه کار وکړي او بیا نور خلک چې دی نو داغه په وجه باندې هغه ښه کار کوي نو هغه ته به پکې هم حصه میلاوي. همدغسې که چېرته یو انسان چې دی نو هغه د یو خراب کار بنیاد کیږي او هغه یو غلط کار او بدعملي وکړي، نافرماني او ګناه کار وکړي او بیا څومره خلک چې د هغې نه وروسته چې دی نو د هغه اتباع کوي نو په هغې ګناه کې هم هغه شریک وي. ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا، او ما اخلی په آیاتونو زما باندې قیمت لک. یعنی د یو طرف ته چې دی نو زما آیاتونه زما کتاب او بل طرف ته چې دی نو هغه دنیا چې کچرې دا پیغمبر او په ده باندې کوم کتاب نازل شوی دی دا ومنو نو زموږ د دنیا مفادات به ختم شي. نو تاسو د دنیا هغه مفادات چې دی هغې ته ترجیح ورکوئ، هغه اخلی، هغه اختیاروئ. داسې مه کوئ. د الله پاک آیاتونه اغستل او د الله پاک چې دی نو هغه په کتاب د هغه په پیغمبر ایمان راوړل دا بهتر دی. دنیا هغه خو ثمن قلیل هغې ته وویلی شو. ثمن قلیل حسن بصري فرمایي چې د دنیا ټوله چې څومره ده دا ټول ثمن قلیل دی او عارضي او لږه ده، ختمېدو واله ده. لکه څنګه چې الله پاک مخکې ویلي وي چې اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، چې یو طرف ته ګمراهي ده او بل طرف ته هدایت دی. نو دی هغه ګمراهي چې دی نو هغه غوره کړي او هدایت پرېږدي. دغسې الله تبارک وتعالی دې ته دا فرمایي ولا تشتروا بآیاتي ثمنا، چې تاسو مه غوره کوئ زما د آیاتونو په مقابله کې د دنیا. ولا تشتروا، ما اخلی بآیاتي په آیاتونو زما باندې ثمنا قلیلا، قیمت لک چې هغه د دنیا ده. نو په دې کې چې دی نو هغه یا خو داسې چې هغه د دنیا په وجه باندې دین پرې ښودل، یا به دې داسې کول چې رشوتونه به یې اخیستل، پیسې به یې اخیستلې دنیا او د هغې په وجه باندې به په تورات کې تحریف کوو چې کوم د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم صفات دي هغه به پټول، په هغې کې به تبدیلی او د هغې غلط مطلبونه به بیانول. نو دا کتاب په مقابله کې چې هغه صحیح نه بیانول د هغې په مقابله کې دنیا اخیستل د دې نمونه. باقي دا ده که یو سړی چې دی نو هغه صحیح چاته چې دی نو د الله پاک آیاتونه ښیي، مطلب دا لکه د قرآن استاد دی خلکو ته حفظ کوي یا چې دی نو هغه د قرآن پاک درس کوي او په هغې باندې هغه تنخواه لي، نو د دې آیات کې د هغې دپاره منع نشته دی. منع والا خبره دا ده چې هغه ولا تشترو چې هغه ګویا کې د الله پاک کتاب چې دی نو هغه پرېږدي او دنیا واخلي، یا د الله پاک په کتاب کې چې دی نو هغه تحریف کوي او د پیسو د دنیا په وجه باندې. باقي چې دا چې دی نو هغه د ذریعه د کسب معاش چې دی نو هغه جوړ کړي او په دې باندې هغه تنخواه لي، نو درې امامان، امام ابو حنیفه، احمد ابن حنبل، امام شافعي، امام مالک، هغو په نسبت باندې دا جایز ده. او د دې خپل ځای کې چې دی نو هغه دلایل چې دی نو هغه د هغو ذکر کېږي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه منع کړې وه او وروستنو د زمونږ حنفي علماو چې دی نو هغه بیا هم د دغه دریو امامانو په فتوا قول باندې چې دی نو فتوا ورکوي او اجازت ورکوي، ځکه چې هغه دا فرمایي چې که چېرته چې دی نو هغه دا منع کړی شي چې څوک به چې دی نو د قرآن په درس او تدریس باندې تنخواه نه اخلي، نو دا یو ضروری او لازمی کار دی چې هغه به چې دی نو هغه بیا پاتې شي، خلک به دې ته نه تیاریږي.
او دا سلسله د درس او د تدریس چې دی نو دا به بند شي. البته داسې که په هغې کې چې دی نو هغه داسې لازمي او ضروري نه وي د قرآن پاک، لکه مثال په طور باندې چې دی نو هغه په مړی پسې چې دی نو هغه ختم کوي، په هغې باندې پیسې اخیستل، هغه زموږ فقهاو ناجایز لیکلی دي، ځکه چې هغه داسې یو کار نه دی چې هغه یو لازمي او ضروري دغه وي، چې د اسلام چې دی نو یو لازمي کار چې دی د هغې په وجه باندې چې دی نو هغه خطره وي. الله پاک فرمایي ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا، او ما اخلی تاسو مه اختیاروئ بآیاتي زما د آیاتونو په مقابله کې بدله کې ثمنا قلیلا لږ قیمت، و ایایا فتقون، او خاص زما نه ویریږئ، تقوا اختیار کوي، د الله تبارک وتعالی نافرمانی د هغې نه ځان بچ کول، دا د تقوا ده، د الله پاک نه یره ده چې الله تبارک وتعالی کوم کار منع کړی دی د الله پاک د عذاب نه یریدل، په دنیا کې د الله پاک د عذاب نه یریدل، په آخرت کې د جهنم او د الله پاک د عذاب نه یریدل او د هغه نافرمانی نه کول. و ایایا فتقون، فرمایي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اے اولاد د یعقوب علیہ السلام، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد کړئ نعمت زما هغه انعمت علیکم چې ما انعام کړی دی په تاسو